تدې درس آغاز به مونږه د صفحه نمبر 171 نه کوو او د نفي جهد بلم د معلوم کم گردان دی دا به شروع کوو. لیکن چونکه تدې گردان ټول دارومدار دا د مضارع په گردان باندې دی، نو لومبه مونږه په صفحه نمبر 168 باندې د مضارع معلوم گردان دی، نو دغه گردان ذکر کو. د مضارع معلوم گردان دی یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقولن، تقول تقولان تقولون، تقولین تقولان تقولن، اقول او نقول. تیر درس کې دا خبره مونږ کړې و چې په دې پورا گردان کې د یقول او د تقول قانون جاری شوی دی، او هغه قانون داو چې کله واو مضموم وي یا مکسور وي او تدین مخکې حرف هغه حرف صحیح ساکن وي، نو تدغه واو د حرکت دا به د مخکې حرف لمونږه ورکو. نو دا په اصل کې وو یقول یقولان یقولون، تقول تقولان یقولن تر د اخره پورې. نو وو دا زما مونږه قاف لورکړه. بیا دا کم یقولن دی او تقولن دی د جمع مؤنث غائب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه. نو یو خو پدې کې دغه د یقول او تقول ولا قانون جاری شوی دی، او بل پدې کې د التقاء ساکنین قانون هم جاری شوی دی، ځکه چې د وو او د لام په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي. نو وو مونږه حذف کو، نو یقولنا او تقولنا تی جوړ شو. اوس چې کله مونږه پدې باندې دینا د نفي جهد بلم د معلوم گردان کو، نو مونږ په دې باندې لم داخل کو. او مخکې دا خبره مونږه بار بار کړې و چې د کومو 15 صيغو په اخر کې پیش دی، نو دغه پیش دا به په جزم سره بدلیږي. لم دغه 15 صيغو لا جزم ورکي، د وو صيغونه نون اعرابي غورځي او په 2 صيغو کې عمل نه کوي. نو نور ټولي صيغې دا خو واضح دي، البته په دې کومو 15 صيغو په اخر کې پیش دی چې کله مونږه په دې باندې لم داخل کو، نو دغه صيغې دي یقول تقول تقول اقول نقول. نو چې کله لم په مونږه داخل کو، نو د لام لبا جزم ورکی، نو مونږ سره به جوړ شي لم یقول، لم تقول، لم تقول، لم اقول او لم نقول. نو د واو او د لام په منځ کې التقاء دو ساکنین وراله. وو خو د مخکې نه ساکنو او د لم د وجې نه په یقول تقول په آخر کې کم لام دی دا هم ساکن شو. نو چونکې د لومبې واو د مده ده، نو دغه مونږه حذف کړه. نو مونږ سره به جوړ شي لم یقل، لم تقل، لم تقل، لم اقل او لم نقل. نو د نفي جهد بلم پورا گردان بیوی لم یقل، لم یقولا، لم یقولو، لم تقل، لم تقولا، لم یقلنا، لم تقل، لم تقولا، لم تقولو، لم تقولی، لم تقولا، لم تقلنا، لم اقل او لم نقل. هم دغه شانتی گردان دادو لام امر هم دی چې کله لام امر مونږه په مضارع باندې داخل کو، نو د کومو 15 صيغو په آخر کې پیش دی، نو دغه پیش لبا جزم ورکي، د وو صيغونه به نون اعرابي غورځي او په 2 صيغو کې به عمل نه کوي. به شروع کې به مونږ صرف د لم په ځای باندې لام امر راوړو. البته د امر حاضر معلوم کومې صيغې دي، نو دغه حکم د لومبینا چونکه مختلف دی، نو هغه ذکر به پکې مونږ نه کوو. ليقل، 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 ليقولا، ليقولوا، لتقل، لتقولا، ليقلنا. او چونکه د لام امر د حاضر پشپغو صيغو باندې نه داخليږي، نو دا به پکې مونږ پریدو. د امر حاضر معلوم گردان ما مونږ بیا ځان لکو. اوس اخرنۍ 2 صيغې لم اقل، لاقل، د لم اقل په ځای بشي لاقل او لنقل. نو حاصل دا شو چې تدې پورا گردان د لام امر
دا د لم په شانتې دی. خو دغه خبره به مونږ یاد ساتو چې کله مونږ په دې ګردان باندې د حروف جوازمو نه یو حرف داخل کو نو چې کله په دغه 5 صيغو په اخر کې چې دا کم پیش دی دا به په جزم سره بدل کی نو د واو او د لام په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي نو دغه واو د به کې حذف کیږي. دغه شانتي ګردان د لاینه هم دی. د لاینه ګردان خو بالکل د لم په شانتي دی. د لم د معلوم کم ګردان مونږ ذکر کو دغه شانتي د لاینه د معلوم ګردان هم دی. خو صرف د لم په ځای به مونږ لا راوړو نو مونږ سره وشي لا یقل لا يقولا لا يقولوا لا تقل لا تقولا لا يقولنا لا تقل لا تقولا لا تقولوا لا تقولي لا تقولا لا تقلنا لا أقل لا نقل. په دغه کمې 15 صيغې دي د کومو په اخر کې چې پیش دي چې کله مونږ په دې باندې لاینه داخل کړه نو د واو او د لام په منځ کې التقاء د ساکنینو رااله نو واو تی حذف شو. اوس راځو مونږه د نفي جهد بلم د مجهول ګردان لا نو تدې دارومدار هم چونکې د مضارع مجهول په ګردان باندې دی نو لومبه راځو مونږه دا ذکر کو بیا به تدې را مونږه د نفي جهد بلم کم د مجهول ګردان دی نو هغه به ان شاء الله تعالی مونږه ذکر کو. نو د مضارع مجهول ګردان دی يقال يقالان يقالون تقال تقالان يقلن تقال تقالان تقالون تقالين تقالان تقلن اقال نقال. نو پدې کې خو یو د یقال تقال قانون ذکر شوی دی په دې پوره صيغو کې ځکه چې دا په اصل کې دی يقول يقولان يقولون تقول تقولان يقولن تقول تقولان تقولون تر د اخره پوری. نو چونکه و مفتوح دی او تدین مخکې حرف صحیح ساکن دی نو د و د حرکت د مونږه قافله ورکو او وم په الف سره بدل کو نو یقال یقالان یقالون دا ته جوړ شو. البته کم د یقلن دی او تقلن دی نو پدې کې خو یو دغه دو یقال تقال قانون جاری شوی دی نو چې کله به دغه جاری شي نو د یقولنا او د تقولنا نه جوړ شو یقالنا او تقالنا بیا الف د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شو نو موږ سره جوړ شو یقلنا او تقلنا. اوس په دې باندې چې کله مونږه تدینه دو نفي جهد بلم د مجهول ګردان مونږ جوړو نو چې کله مونږ په دې باندې لم داخل کو نو دغه قوانین خو په الریډي په دې کې جاری شوی دي نو په دې کومو 15 صيغو په اخر کې پیش دی نو دغه پیش دا به مونږ په جزم سره بدل کو نو چې کله دغه لا جزم ورکړل شي نو الف او د لام په منځ کې به التقاء د ساکنینو راشي لہذا د الف د به وغورځيږي. نو په دې 15 صيغو کې بعد د الف او د لام په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي لہذا د الف به مونږه وغورځو او درې وو صيغو نه نون اعرابي غورځيږي او د دوه صيغې د په خپل حالت باندې شي نو مونږ سره به د نفي جهد بلم د مجهول کم ګردانی نو هغه بشي لم يقل لم يقل لم يقال لم يقالوا لم تقل لم تقال لم يقلنا لم تقل لم تقال لم تقالوا لم تقالي لم تقال لم تقلنا او لم اقل لم نقل. نو چې دا خبره زمونږ په ذهن کې وي چې د کومو 15 صيغو په اخر کې پیش دی کله چې مونږه په دې باندې لم داخل کو نو دغه پیش په جزم سره بدل شي نو الف او د لام په منځ کې به التقاء د ساکنین راشي نو دغه الف دا به مونږه غورځو. هم دغه ګردان دا دو لام امر د مجهول هم دی د امر د مجهول کم ګردان دی نو هغه بالکل د دې لم د مجهول د ګردان په شان تیرې خو صرف د لم په ځای باندې مونږه لام امر مکسور راوړو نو ګردان بشي ليقل ليقال ليقل ليقال ليقالوا لتقل لتقال ليقلنا لتقل لتقال لتقالوا لتقالي لتقال لتقلنا لأقل او لنقل. هم دغه شان دي ګردان دا د لاینه د مجهول ګردان هم دی
خو شروع کې موږ صرف لا راوړو نو دا بشي لا یقل لا یقال لا یقال لا تقل لا تقال لا یقلنا تر دو اخیره پورې. وس راځو مونږه په دې صفحه نمبر 172 باندې د نفي معلوم ګرځان دي. نو لا یقول لا یقولان لا یقولون لا تقول لا تقولان لا یقلنا لا تقول لا تقال لا تقولان لا تقولون. نو دا عام کوم مونږه د مضارع معلوم ګردان ویلو د هغه بشانته ګردان دی خو صرف بشرو کې پی لا راغلی دا او کوم قانونونه چې په مضارع معلوم کې جاری شوی او هغه دلته هم جاری شوی دي. بیا د مجهول ګردان دی لا يقال لا يقالان لا يقالون لا تقال لا تقالان تر د اخیره پوری. نو دا چې د مضارع مجهول کوم ګردانو هغه بشانته دی خو شروع کې صرف لا په داخله شوی دا. بیا دا د نفي تاکید بالن داغه ګردان نو چې کوم 15 صيغو په اخر کې پیش دي نو لن ولا نصب ور کوي د وو صيغونه نو اعرابي غورځي او په 2 صيغو کې عمل نه کوي نو ګردان دی لا يقول لا يقول لا يقول لن تقول لن تقول لا يقولنا تر د اخره پورې. بیا د مجهول ګردان دی لا يقال لا يقال لا يقال لن تقال لن تقال لا يقلنا لن تقال لن تقال لن تقالوا لن تقالي لن تقال لن تقلنا لن اقال او لن نقال. وس راځو مونږه امر حاضر معلوم ګردان لا چونکه دا مونږه نو ذکر کړي نو تدی په باره کې هم هغه خبره ده چې دا دو مضارع معلوم د حاضر کم شپږ صيغې دي دا غیر جوړیږي او هغه طریقه ده چې علامت د مضارع به مونږه حذف کو نو کته دینه بعد حرف هغه متحرک نو مونږ به په خپل حالت باندې پریدو اخر کې کم پیش ته پیش به مونږ په جزم سره بدلو او قانون اعرابي و نون اعرابي به غورځو ایو صيغه به مونږ په خپل حالت باندې پریدو. خو دلته هم کما د لومبۍ صيغه ده چې کله مونږ تدی په اخر کې جزم ورکو نو د واو او د لام په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي نو دغه واو دا به مونږه حذف کو. البته کله چې بیا مونږ تدی په اخر کې د ثقيلين ولګو یا د خفيفين ولګو نو دغه التقاء د ساکنینو وسره ختميږي نو دغه واو دا به واپس راځي. نو د امر حاضر معلوم ګردان دی قل قولا قولوا قولي قولا قلنا. نو دا مونږه د مضارع معلوم نه جوړ کړی دی او دا غیش پک صيغه دادي تقول تقولان تقولون تقولين تقولان تقولنا تدینه مونږ جوړ کړی دی. نو چې کله مونږه د تقولنا تا علامت د مضارع لري کو او اخر کې مونږه د لام د زما د مونږ په جزم سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو قول قول د واو او د لام په منځ کې التقاء د ساکنینو رااله نو وو ته مونږ حذف کړو نو مونږ سره جوړ شو قل. دا غشان دي د قول دا مونږ جوړ کړی دی تقولان نه نو تا علامت د مضارع ته مونږ حذف کو به شروع کې او اخر نون اعرابي نو قولا دا غشان دي قولو قولي قولا او اخرنۍ صيغه دا قلنا. وس مونږ تدینا د ثقيلي ګردان جوړو نو چې کله مونږه د ثقيلي ګردان جوړو نو چې دا کم جزم دی نو دغه جزم لبا بیا مونږه فتح ورکو نو چې کله مونږه فتح ورکړه نو هغه وو د التقاء ساکنین د وجه نه غورځیدلو نو هغه واو دا به واپس راځي نو مونږ سره به ګردان شي د ثقيلي قولن قولان قولن دا و خو غورځيږي دا خو مخکې مونږ ویلو چې د جمع مذکر حاضر په صيغه کې د جمع مذکر غائب په صيغه کې به و غورځيږي او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې به یا غورځيږي نو قولن قولن قولان او قلنان. او بیا د خفيفي ګردان نو ته په کوم صيغو کې چې الف راغلي د نغنه خفيفي ګردان ناراضي نو د خفيفي مو سره صرف درې صيغې دي نو هغه دادي قولن قولن او قولن.